أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم سورة انفال شروع تردے ظاہر اور رسید آخری رکو دا د غنیمتونو تذکرے کولے قوانین د جہادو دارنگے قوانینو د پارا د امیر جہاد آخر کے دا خبر کئی یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا دا مخ کے سرا مربوط خبر وا چې هغه کې په بدر کې چې کم قیدیان جوړ شوي وو د هغې باره کې مشوره وشوه سو سره وکړو فیصله په مشوره کې دا وشوه چې پیسې ترې واخلئ فدیه ترې واخلئ او ازادي کوي الله رب العزت په هغې باندې زورن خو ورکړه لیکن دغا فدیه اغستل مال غنیمت دا د امت د پاره جایز ہو نو آلت کے ورتم دا خبر کڑوا فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله ساز د پاره غنیمتونه جایز کړي شوی دي نو خوري حلال دي پاکیزه دي واتقوا الله دا الله نو یریږي یقینا الله دې بخون کې مهربان بل طرف تا خبر راتلا د دې چې پدې قیدیانو کې باز خلقو هغه زمنګنا تاسو فدیه څنګه اخلي منګه خو مسلمانان یو مسلمانان شوی یو اغیتا حکم ذکر کئی دا امیر جہاد پا اولا باندے کلچ یو خبر وشوا فیصله وشوا قیدیان دی نو دا ټولو دا پارا با یو شانی که پدے کې یو خبر راشی چې دا یو تن دا پارا دا مسلمان شوی دا پارا با نئی نو دے کې افراتفری جوڑی گی خبر اورانی گی یو وای زم مسلمان شوم ما ته فدیه معاف شي بل وای زم مسلمان شوم بل وای زو هر یو بدا خبره کې چې زم مسلمان شوم نو موږ ته فدیه معاف کړی شي ایمان چونکه هغه د پټ شی ده کار باندې خدای پته نه لګي چې دا مؤمن دی مسلمان دی او کنه دی پخلی باندې یو سړی ځان ته مسلمان وای لیکن پزړه کې الته کې کافر دی د ځان خلاصولو د پاره د فدیه معاف کولو د پاره دا خبره وکړي نو الله رب العزت اغي ته وای دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وای دا سو ته وایا قل لمن فی ایدیکم من الاسرى اے پیغمبرہ او آیا آغا چاہتا چستا سلا سنو کی دی دا قیدیانونا اے یعلم اللہ فی قلوبکم خیرہ
کالا تپت استاسو پزرنو کې د خیر یوتیکم خیرا مما اخذ منکم نو درب کی تاسو لا ورد آغا سنا چی اغسطے شوی دی ستاسونا ویغفر لکم او بخن بوکی تاسو تا واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخون کے مہربان وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ او کواری دی اراده کوي دی خیانت کول ستا سره دوکه در کول تعالی فقد خانوا الله من قبل یقینا دی دوکه ور کړه خیانت کړل د الله سره دین مخکي فامکن منهم الله واصبر کا استاسو پاغي باندې والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا سمره چې کافر دی نو دی د الله سره خیانت کوي ولې پیدا کړي الله دې لوی کړي الله دې خوراک الله ور کوي اوسېږي د الله پس مکه باندې او دې بیا هم لګیا دې د الله خبره نه مانی د الله سره نور شریکان کوي نو دې خیانت کړل نګستا سره په دې خبره کې دې خیانت کول غواړي نو فقد خان الله من قبل یا الله سره مخکې خیانت کړل ایمان نه دراوړې ګور دې مکه کې اوسېدو د مسجد حرام او د کعبه په خوا کې اوسېدو او بیا ایمان نه راوړو نفهم کنا منهم الله واصبر کو استاسو پاغي باندې والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله یقینا کسان چې ایمان راوړل او هجرت کړل او jihad کړل خپل مالونو سره خپل نفسونو سره د الله پلار کې خپل مال نیم د الله پلار کې لګول او خپل جانونه خپل نفسونه هم د الله پلار کې لګول په خپل روان دي jihad کوي ځان سره مال مغسته دي او معلوم لګي والذین او ونصروا کسان چې یو ځای شوي دي د پیغمبر سره یا هغه کسان چې زه ورکړل دغه مسلمانانو مهاجرینو تا و نصر او امداد کړل د دې اولائک بعض اولیاء او بعض دا کسان بعض د دې دوستان دي د بعضو والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل ولم یهاجروا او ترس او هجرت نه کړي مالکم من ولایت من شیء نشته استاس د پارا د ولایت دا غینا سشه د دوستانه دا غینا سشه حتا یهاجروا تر دې پوری چاغي هجرت وکي کم کسان چې ځان ته مسلمانان وي او په دارالحرب کې پات کیږي نو دا غي سره دوستانه تعلقات مساتي هجرت وخت د هجرت خبرې دي نو پکار دی چې د هجرت کې د اغزین دراشي پیغمبر خالد راشی مدینه ته دی راشی داغی کافرو د ملک نه داغی نه ځان او باسی داغی نه راوزی و ان استنصروکم فی الدین او کدی استاسن امداد طلب کوي په دین کې فعلیکم النصر نو پتا سبحان لازم ده امداد کول داغی الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق مگر داغی قوم په مقابله کې چې استاسو او داغی په منځ کې لوز ده کم ځای کې چې لوزونه شوي دي او هغه قوم کې مسلمانان دي او تاسو نه امداد طلب کوي دغه کافرو په خلاف کې نو داغي امداد بنه کوي ولی حالت کې لوز ماتيږي نو کم ځای کې چې لوز ماتيږي نو د لوز خیال زیات پکار دی دغه سړی چې هغه داغي په منځ کې دی داغي نه دل راوتل پکار دی اخلق وی وی پای گدا لنگ نیست د دې ملنګ او د دې غریب د خپې سشل خونه دي او د الله زمکا ستنګ خونه ده نو دغه ځای کې تا ته تکلیف ده دغه ځای کې تا ته هیڅ سہولت نشتی تا دین ته نه پری دي تا ما تکلیفونه دي نو دا هغه ځای نه راوځه
منګ وته سزکه نشو ویلې چې زمنګ او داغي په منځ کې لوزونه شوي دي نو تعالی په کار دی چې ته داغي دا غزنه وسی کنه وای نستنصرکم فی الدین کستا سنا غ امداد طلب کئ په دین کې فعلیکم النصر نو پتا سبحانه لازم د امداد کول الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق مگر دا هغه قوم په مقابله کې چې تاسو او داغي په منځ کې لوزي والله بما تعملون بصیر او الله په اسمان دې چې تاسو یې کوي لیدونکي دی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض او کسان چې کفر کړل بعض د دینا دوستان دي د بازو الا تفعلوه کتاسو داسونه کوي تکون فتنه فی الارض و فساد کبیر کتاسو دا امداد نه کنه دا با فتنه جوړ شي پس مګه کې او فساد لوی چې تاسو دغه مسلمانانو داغي مرسته نه کوي داغي امداد نه کوي داغي تپوس نه کوي نفس مګه کې فتنه و جوړ شي خلق با کفر طرف ته روان شي فسادونه و جوړ شي نو مسلمانانو لپاره دي چې د خپل مسلمان ورور داغه تپوسو کی داغه امداد او تعاون کی وس د جګړې خبر ده نو جګړه دا باندې کې کمز کی چې لوس شوه ده اچ کمز کې لوس نه ده شوه زمونږ استاد په منځ کې لوز ده دومره موږ به یو بل سره جنگ نه کوو دومره کالو پورې د دومره میاشتو پورې جنگ باندې کوو نو چې دا لوز شوه ده نو جنگ باندې کې لیکن تاسو حق ده کنه دنیا کی ہر ځکه چې مسلمان ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې المؤمنو کا جسد واحد مومن چې کم ځای کې دی نو دا ټول د یو بدن په شانته دی ان اشتکا عینه اشتکا کله و ان اشتکا راسه اشتکا کله کده دو سترګ باندې تکلیفې نو ټول بدن بے آرامي کده د سر باندې تکلیفې نو ټول بدن بے آرامي نو چې مسلمان کم ځای کې دی کاغه د دنیا په کوس سر باندې دی او بل د دنیا په بر سر باندې دی نو او یو مسلمان باندې تکلیف ده نا بل مسلمان بل طرف باندې چې پروت ته هغه باندې بوم تکلیفي هغه بوم په آرام نه کینی هغه به د دې لپاره سوچ او فکر وکړي او کنو رښتینی شي کولای نو بیا خو دعا کولای شي کنه دعا وکړي الله رب العزت ته دا سم راځي مظلومان دي مسلمانان دي د کافرو په پنجه کې گیر دي د کافرانو يهوديانو د نورو د دین د دشمنانو په پنجه کې گیر دي الله دې داغي نه راخلاص کی کو نور نشو کولای نو دوه کولای شو کنه حالت کې که فلسطین کې گیر دي کاغه په کشمیر کې مظلومان دي کاغه په برما کې دي او کاغه په نور زینو کې چچنیا وغیرہ دا نور زینو ګڼ زینو دي ارز هغه زینو کې مسلمانان هغه مغلوب دي مظلومان دي ظلمونه پکول کیږي نو داغي تعاون او امداد چې څومره د سړی نه کیږي په کار دي چوشي کو نور سره شي کولای دا غسر خپل غم او خپل درد داغه غم او درد خپل غم او درد غنل پکار دي او دا الله نه سوال پکار دی نه الله و الا تفعلوا ک تاسو دا سکارونه کا اغي تاسو نه امداد طلب کوي او تاسو امداد نه کوي اغي आवाजونه کوي اے مسلمانانو کمزې کیای یو دور کې یو خزوا आवाज یو کو یا حجاج راجا داهرو کافرو د مسلمان خزه بیزتی وکړه جهاز لوټ کو د کراچۍ په بندرګاه باندې په خاوه د دیبل وی هغه بندرګاه باندې
خلقو دا کسب کو بادشاہ ته خبر ورسېدا بادشاہ وې زما په وس نه رسی هغه خاص تا په نه رسی زما خو پی رسی کنه هغه زینا حجاج خپل وراره محمد ابن قاسم رحمت الله علیه هغه راولېګو وړو کې نوې سوانو دا ولسو خواوشا کې کلنو په عمر کې وو هغه راغی کشته باندې راپورې وته او دلته کې پنجاب کې دې ځای ته راورسېدو ملتان ته هغه علاقو ته راورسېدو راجا داهر نسکور کو داغه حکومت هغه ختم کو او بیا دغه ځای کې وو سورزه حکومت یو کو بیا دغه ځین روان شو واپس شو مسلمانان د دې ځای چې کم کسان مسلمانان شو حکومت هغه ته پرېخو چې دغه سي تپوس کولای کیږي د بلچا مجال سده مسلمان ته چوتو ګوري واده کې زموږ مسلمانان ځاله کله بل مسلمان سره زیاتې کولای کیږي زموږ دا مسلمان ولا ډاډ ور کوي کم مسلمان سره زیاتې کول هغه غواړي ستا په دې ملک پلان کې مسلمان دی دا مال پکار دی یو یا واخلا هغه مسلمان په خپل ونیسي او هغه کافرو پلاس کې په خپل باندې ورکی باغی باندې کې پیسې اخلي او کاسه کې ارسه چي کوي زمونږ مسلمانان داسې کوي د یو بل په سر باندې شیطانه کوي شیطانه کې هغه د راشه پسې وي په دغه ځای کې مسلمان پاتې کیږي منګ په لاس نشو اچولې تپسې راشه د هغه ځای نه راشه پټ په پټه راشه منګ به تاسو نه وایو منګ به ځان غلې کې موږ ځو د کړای تراشا کاروایو کا ورستو منګ منډه و چشو چرته لاړه دای قصې کی مسلمانان چې وهل خوري ماتي خوري ناغه په میز باندې خوري میدان جنگ کې چې کم پوجان ولاړلی هغه ماتي نه خوري زمونږ مسلمانان کم چې فوج دی د ماتي نه خوري دې کو خوري نو د شاتنا سوچ په میز باندې ناشته هغه ته شاته شا اصله کې دا وي مې کې دی ګدي بنو او مجبور دی هغه ماته حق ته خامخابه کوي الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير کتا سودا سکارونه کانو شیبا فتنه پس مکه کې شرک بجوړ شي فتنه بجوړ شي فساد بجوړ شي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او هجرت کړل او جهاد او jihad کړل فی سبیل الله په لار د الله کې والذین آووا ونصروا کسان چې زې ور کړل پیغمبر لا او مهاجرین لا ونصروا امداد کړل داغي اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان دي مؤمنان پرشتیا دا په حق باندې پرشتیا باندې مسلمانان دي مؤمنان دي لهم مغفرت و رزق کریم د دې لپاره بخنه دا او رزق خسته ده والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل من بعدو رستو د دینا رستو د فتح مکینا وهاجروا والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل من بعدو رستو د دغه مخکینی مهاجرین او سابقیننا وهاجروا هجرت کړل او جهاد jihad کړل معکم تاسو ملګرتیا کې فاولائک منکم نو دا کسان تاسو ملګری دي تاسو ندي واولو الارحام بعض مولا ببعض فی کتاب الله او رشتہ داران خپلوان بعض د دینا زیاد حقدار دي د بعضنا فی کتاب الله په کتاب د الله کې په حق د میراث ودا خو ما خپل له دا ما روړ دی ورور دی او میراث کې سن رسیستا کم چې یقیني روړ دی نور سو کې نشتی اولاد نشتی نو بیا ورور ته استعمالاویږي او چې کله اولاد یي نو بیا ضرور مال هغه اولاد ته پاتې کیږي یا ورور ته نه پاتې کیږي کله اولاد نه وي نو بیا اولاد یي کله لیکن
صرف جنکی نو پای کې جنکو ته میلاو شي یو جنکی نیمه میلاو شي دو جنکی دو نزیاتی هغې ته 2/3 میلاو شي 2/3 میلاو شي په دریو کې 2 دا نور چې دی نو بیا دا روړ ته وغیره ته میلاویږي بیا نو اولو الارحام بعض مولا ببعض فی کتاب الله او رشتہ داران نزدې خپلوان هغه بعض د دینه زیات حقدار دي د بعضی نه فی کتاب الله په کتاب د الله کې په حق د میراث ان الله بكل شیء علیم یقینا الله دې په هر شی باندې پوها دا سورۃ انفال دا ختم شو سر تورسید ورپسې سورۃ برات وته وي سورۃ توبه وته وي هغه شروع کیږي نو یو لحاظ سره دغه بسم الله نشتی نو دا یو سورۃ ته بعضی وی دا یو سورۃ ته دی وجنه پکې بسم الله نشتی مضمون په لحاظ سره یو ده دانګي نوم په لحاظ سره جدا ده نو دی وجنه دلته کې سورۃ توبه وته لیکلي مدنیه او ورپسې دا یوصل او یو کم 13 آیاتونه دی پکې او 14 پکې رکوګانی دي دا خبره پکې ذکر کړي دا دې لپاره کوي چې یو لحاظ سره دا هغه نه مخکې نه جدا ده یو لحاظ سره دا یو ځای ده بسم الله پکې ذکر نشتی بعض خلک دا وایي دې سورۃ برات کې د زحمت خبره ده او بسم الله د رحمت د پار راځي بهرحال د خلکو خبرې دي اصل یو وجه خبره بل پکیم دا هغه دا چې جبرئیل السلام چې کله راته د نور زینو کې به بسم الله وې دي کې نه دا ویلي هغه خبره زیاته اهمه او زیاته یقیني خبره هغه ده او دا دویمه خبره دلته کې عام مفسرین ذکر کوي چې دا من وجه یو صورت ده او دا من وجه جدا جدا دي بسم الله پکې نشتی او نوم ولا جدای ذکر کړل نو دا مضمون په لحاظ سره یو ده په دې کې د غنو فرقو تذکرہ بکې ډیر شي ډلې دي پکې کافر پکې دي نو کافرو کې بیا قسمونه دي مسلمانان پکې داغي قسمونه دي منافقان پکې دي اهل کتاب پکې دي مختلف خلک پکې دي منافقان دي داغي منافقانو بد خصلتونه ډیر شي ذکر کوي با ابر راځي ان شاء الله به وایو ومخ کی صورت کې تذکرہ وا د غنیمت د تقسیم داغه تقسیم تذکرہ وکړه او تذکرہ پکې د جهاد د اصول نو داغه قوانین هغه ذکر کړه دانګه په صورت کې امیر جهاد د پارا سو اصول سو قوانین سو احکام او سو خونه وي هغه هم په دې صورت کې تذکرہ وکړي بیان وکړه دانګه د غنیمتونو دا کم چې قیدیان دي داغینا د فدیه اغستو داغي تذکرہ هغه پکې مو یا ایو النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى او اے پیغمبر هغه چاته چې تاسو لاسونو کې دي د قیدیانو نه ای عالم الله فی قلوبکم کالا تپته استاسو پسونو کې د خیر یوتکم خیرا مما اوخذ منکم نو دربگی تاسو لا وردا غنا چې درکړې شي اغسته شي دي استاسو نه چې کمال اغسته شي دي فدیه اغسته شي دا او ته یقیني مسلمان نو الله تعالی دین زیات درکې خبر درکې او د دین علاوه بل خبر دا چې ويغفر لكم تاسو توبه بخنو کې والله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان و یرید خیانتک او داخل غواړي تاسو خیانت کول تاسره دوکه کول تعالی دوکه در کول غواړي فقد خان الله من قبل یقینا دی خیانت کړل د الله سره دینه مخکې فهم کنه منهم الله واصبر کو پدی ما استاسو والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا ان الذين امنوا يقينا کسان چې ایمان راوړل هجرت کړي جهاد کړي بیا مال انفسهم خپل مالونو په خپل نفسونو په سبیل الله الله په لار کې والذین ونصروا کسان چې زې ور کړل مهاجرین ته پیغمبر ته صحابه ته ونصروا امداد کړل د دې اولایک بعض اولیاء او بعض دا کسان بعض د دې دوستان د بعض والذین امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل ولم یهاجروا
او هجرت نه ده کړه مالکم من ولایت من شی نشته تاسو د پاره د دوستانی داغي نس حتا یهاجروا تر دې پورې چې هجرت وکي وینستن سروکم فی دین یا کا امداد طلب کې تاسو نه په دین کې فعلیکم النصر نو تاسو باندې لازم دی امداد کول الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق مگر دا هغه قوم په خلاف کې نه چې تاسو منځ کې او داغي په منځ کې لوزي والله بما تعملون بصیر الله پاسمانی تاسو کوي لیدونکو دی والذین کفروا کسان چې کفر کړل بعضو اولیاء او بعض د دین دوستان دي د بعضو الا تفعلوا کو تاسو دا سکارونه کا تکون فتنه فی الارض وفساد کبیر نشیبا فتنه پس مګه کې او فساد لوی والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل هجرت کړل او jihad کړل فی سبیل الله په لار د الله کې والذین ونصروا او کسان چې ځان یو ځای کړل د پیغمبر سره صحابه سره یا ځای ور کړل پیغمبر لا صحابه ولا مهاجرین ولا ونصر امداد کړل د دې اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان مؤمنان دي پرشتیا لهم مغفرت و رزق کریم دې پارا بخنه دا او رزق خسته ده والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل من بعد اور رسولین واجر هجرت کړل jihad کړل ماکم تاسو ملګرتیا کې اول فاولئک منکم نو دا کسان تاسو ملګری تاسو ندی وا اولل ارحام بعض مولا ببعض او رشتہ داران بعض د دینا زیات حقدار دي د بعضنا فی کتاب الله په کتاب د الله کې په حق د میراث ان الله بكل شیء علیم یقین الله دې په هر شی باندې پوها الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین تقبل دعانا صلی الله علیه وسلم